اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ټي وي. مفتی منیر شاکر یو د سوچ یو بهترین یو ډیر غټ او ډیر جید عالم دینو د هغې د وفات یو کال پوره شو. یو کال تیر شو او هغې باندې چې کوم دماکه شوې وه د هغه دماکې متعلق اس تحقیقات اس محرکات هغه منظریام ته رانغله. نن د هغې زوی مفتی عبدالله شاکر صاحب په خبر پریس کلب ته راغلی دی او دغه سوال یې اوچت کړی دی چې زما د والد صاحب چا ووژلو، د دې په مرګ کې کم خلک ککړو او موږ د چا نه تپوس وکړو چې دا زما والد صاحب څنګه ووژلی شو. آیا د دې په قتل کې ولې پولیس والا او دا زموږ سی ټي ډي نور چې کوم زموږ سیکیورټي ادارې دي، قانون نافذ کولو چې کومې ادارې دي، ولې هغې دیو سره مرسته نه کوي؟ دا دیو د موجوده حکومت نه د وخت نه دا ګیله کوي چې زه هم د دې پاکستان او د دې ملک د دې خیبر پښتونخوا د دې قبایلي سیمې یو شهري ما او د خپل د پلار د مرګ د حق تپوس لرمه. دیو سره به د دې یو کال دوران کې څه سختیانې څه مشکلات راپېښ شوي دي، دیو سره به تفصیلا خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، والد صاحب اولنۍ کلیزه تاسو منو کا اوس وخت کې تاسو ته د مفتی صاحب مرګ په باره کې څه داسې معلومات حاصل شو چې تاسو دا ووایئ چې دا بم چا ایښی او چا راوړی او هغې وفات شو؟ کومو خلکو تاسو سره هغه وعدې کاډې کړې وي چې د دې هغه مرګ کې چې کوم خلک مړوي سوه به موږ منظریام ته راوړو؟ یاد دی چې مونږ د یو شي ډېر سخت مخالف یو. مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات د مناولو هم نه یو قایل. د پلار کالیز یا د پلار څلوېښتۍ به څه مناو کړو؟ مونږ کالیزه چېرته پرون زموږ د والد صاحب هغه نن مونږ راغلي یو چې څوک دا ونه وایي چې یاره د مفتي صاحب بچي چې مفتي صاحب د کومو شیزونو خلاف و هغه د هغې بچي کوي لګیا. یو خو دا دی. دویمه خبره ده چې دغه خلک نو موږ که دې نه مطمئن وی یا موږ سره دوی چېرته ښه کولی یا موږ ته دوی چېرته توجه راکولی نو موږ شاید چې پریس کلب ته نه وی راغلی. پریس کلب ته خو هغه خلک راځي چې د چا ګریوانونه شلیدلي وي، چې چا ګریوانونو ته پیوند لګېدلی وي هغه خلک پریس کلب نه ډېر لرې تښتي او وایي چې مه کوه څوک رانه خبر نه شي زما ښې ورځې نه، چې چا باندې بده ورځ شي هغه دې ځای له راځي. نو موږ نه هغه خلک نه هېڅ قسمه نه مطمئن یو، نه چې توقع تشته او نه راته اوسه پورې په ګراونډ څه ښکاره شوي دي چې چا مو یا ملګرتیا کړې ده چا یا راته دا یقین دهاني را کړې چې و موږ مو ملګري یو. مفتی صاحب تاسو په خپل پریس کانفرنس کې یو هغه وښوله چې د دهشتګردۍ ادارې د طرفه تاسو ته یو وینا وشوه چې یو ملزم دی نیولی شوی دی. هغه ملزم څوک دی؟ آیا هغه ستاسو د پلار په کیس کې ملوث دی یا نه دی؟ یاره ما خو چې زه پیژنم نه، ما ته پته نشته، زما یې کیس نه دی لیدلی، ما ته زه د هغه وکیل نه، زه د هغه نه یم خبر. صرف دومره خبر یم چې عمر انتهایی کم دی او جج راته ویلي دي چې وروره د باندې دومره بې ځایه کیسونه اچولي چې زه مجبور یم چې دله ضمانت ورکړم، ځکه چې اووه کیسونه دي ورباندې، شپږو کې ضمانت ورکړلی شوی دی، په اووم کې بیا زه څنګه نه ورکوم.